بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب السلام دا کتاب د بیان دی بیا سلام کې سلام لفظ کا چوک جوات بنی وګره غیس لک سلامتی تل شنا دی ولا مادان د سیدا اصل کې د سورل تل شي اسلام لک څنګه اسلام راوړل تل شند سي اسلام ایدی منه دا شیدی اختور وسپر روپی ور کړاله خرو سامون نو ورسته غوړي دې کې څالور اصطلاحات دا کوي یو تل شي رب السلام. رب السلام معنا د روپی ورکون کا کاس مشتری تل شي. رب السلام معنا مشتری. دویم اصطلاح تو سره د سرا دا هغه تل شي مسلم الیه. مسلم الیه مسلم الیه بایع تل شي خرڅون کا. دریام اصطلاح د سرا دا هغه تل شي راس المال. راس المال د مول ولا سار دا معنا نه دا. راس المال معنا د سامان روپی تل شي. راس المال معنا روپی سامان. څلورم نمبر شاید مسلم فیه ټکوالی کې ایدی معنا شدا مبيع د کوم شي خرڅول خستل شي. ندی ته بیا سلام نه شي سین سره سلام ولګي بیا فی ورکی ولګي سلف او تل شي اس سلف. سلف لکه څنګه مشرونو تل شي کنه وخت نه خلکو ته بیا سلام ته بیا سلف نه شي وړي غاټي پیو سره لیکل شي د دوه شونو سره ساده کیږي. نه کتاب السلام معنا ده روپی وس ور کې شایونه به ورسته را وغوړي د سینه څه په حال ونه شای وغوړي. کتاب السلام معنا ده پنيټي باندې د شي خستل څنګه تو تل سره اوس مجور اسیات اوس کړلی ته یاره تو سو به سکاله ترشل کې به مو ته درې برې روکه هم وسنه وخله شپږ زر روپی 2000 کې معنی مشکل روپی د اوس ور کې شای به ورسته کلو شي بیا وته ور کې د کتاب السلام یل شي یا هم د شته وسړی ته ویل سو ګوره تو خو په حال ش سامون ومون نه در راوړله کله سامون روړي هغه به ورسته خیر در 100 روپۍ وسنه وخله تاسو کمپنی داسیا جوړوي یرزګلو ولا درې منجمې د نه غوړي مو کو چې دا واده ده نغه د پروانې 1000 روپۍ وسنه 1000 روپۍ کې مجمع دونه وخستله یا جوړه نه کړي غولا بیکری ولا خودونه مخکې نه خدي تل شي بيع السلام. کتاب السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب السلام. باب السلام فی کیل معلوم. دی وب کی خاص سلام به کله کوي به معلوم کیل وته جوړوي او صاحب کو دوری هم د قدرت کی توسیل هدايه کی اکی رغلی سلام د پرو شرطونه دي یور کی شاده لکه مثال پریداو خدای سیاست کیل به معلومی قیمت به معلوم کوم ځکه د شاعر کې غابا سره معلومه کوم ځکه مونته شای غوړي څکه لاغه د پر بوج یا خرچه پرسي همدا شته مقدار معلوم کا صفات صدا جنس صدا کوم شاعر کې نوع صدا دا طول شون ورقي ملماي. وبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ابن عباس بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړ او الناس یسلیپون په ثمر څه خلکو به د پامیوي کې یا کجورو کې سلف کولو کسي اصلاح راوړ یسلیپون اسلف یا اسلم معنا د بیا سلام ده سلب بی کولو په کجورو میوو کې العام او العامنیو دو کولو د پارری دو کولو شایزتونه خان دی کولو لمیوار بنه خرڅ قبل کولو او قال عامین او ثلاثه شک اسماعیلو دي تشاشه سيو کولنه کدونی قدرنیلو فقال بیا په مرسم تل من سلف فی تمرن کوم سړی په د کجورو مجوري اسی شمیوي په دنیا شون دی چې کی سلب کوي بیا سلام نو پل یسلپ به د بیا سلام وکي د پر د ضرورت سپیکیل معلومن سکیل خې معلومی کنه سوره وږي خاله د سینا سغیز بس سوره جوار دی رکوا یاري مو فاتیا منه پکور تاسو خو دیر شو چال کې بس زون خلاص کو خستلو دي نه خچال جوړ کو نه والا نو سره معلوم کس دوره برنه خالد سینې څه به ورسته شي ووزن معلوم کبه وزنی شی به وزن سره معلومه سره سره دوره مولګم پکور دی دوره غنم یا مدير وسپنی پکور ده. وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا بكيل معلوم ووزن معلوم. باب السلام في وزن معلوم وكرم خبري كيل بمعلوم وزن بمعلوم جنس طول خبر خايكم شردون مخيلو وزن بمعلوم. وبي قال حدثنا صدقه قال خبرنا ابن عيينه قال خبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه پیغمبر سم مدینه ته روغللو وهم يسلفون بالثمر دو په میوه کې سمر سلام ولا بيع ولا السنتين دو کول د پر والثلاث يدرو د پر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام مغه مخینی خبر کو صرف وزن ولا سمن اسلف في شيء ففي كيل معلوم کیل سره دی کومه په معنی وګي یا هم د شته کشری سره کوي یا پرویز سره یا بلچ سره
نن دی معلوم شي سره دی وکیدا سیناس دوته کشرای روړي خپل کور له غاټ پاټ کشرای هغه به محدوره کشرینه نه وي ته خو وړو وړو پکور ده ووزن معلوم وزن یا معلوم سره دوره مسرته بيد 2 کیلو درانه یا 3 کیلو درانه مخ کې تبای سره خلکو کول وسوس پنی وروتله اله اجل معلوم نیټاور کې معلومه کې د سینوي څه دوه تیارې ته نو هم جوړ وخت چې ته درنه جوړ وخت ته رو بوډو کنه نه روړو نه خو ما وړ کې ډیر ټیم تر څه کله براوړي مو ته واخې 3 میاشتې 4 میاشتې سوره ټیمي ما غارو کده سي خو ته وای بس کوله پوری برته انده ودرېګه وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال فليسلف بسلبت كي بكيل معلوم كيل اجل معلوم اجل پوری وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم في امر تكل رجل وقال يلسفي كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل المعلوم وكره ايو تقبل ترشو كان يو حديث كرا جامع شلو كيل وزن اجل وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد وعبد الله بن ابي المجالد قال دمختي اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد دا سړی شولو یعنی عبد الله بن شداد بن هاد اخره پوری و ابو بردا سے په سلف کې اختلاف شولو اختلاف خبر ورکی شروع کیو بیل صدا شی مسله ده بل سنده شی ته مسله ده نو د چویلو د خبره عبد الله بن ابو المجالد دی سیده فبعثوني الى ابن ابي اوفا د غدوخ اختلاف وکنه زی بیا واستونه ابن ابي اوفا صاحب ته پوسه په عبد الله لیکلی الکما بن خالد اسلامي تل شي زیدی ته روسنستونه تاسو کې مو د مسله د خپل مانسی د سهل شي څه طریقه ده فسالته اسمه ابن ابي اوفا نه تاسو کې توسو ته عبد الله بن شداد ابو برده رستونه فقال غويلس إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر سمودي پیغمبر اسلام ابو بکر خلافت زمانه کې به عمر خلافت زمانه کې مودا خرڅول کول په سلام بني خو په الخنته والشعير والزبيب والتمر په غنمو جوارو کې با کول ور بشو کې او نور شونه کې با کول بیت وسالت ابن ابزا اندشه ابن ابزا نه متاسو کو د عبدالرحمن د صحابي د وړو عمر ولو فقال مثل ذلك غان دا جواب ورکو کوم جواب رته شورا کړلو ابن ابي اوفار کړلو سیدا باب السلام الى من ليس عنده اصل دی باب کې دا خای باب السلام سلام به کول الى من د سی چوسره ليس عنده اصل څه دلیل ملیله څه خبر او سره نه مغه خاید ته یا شای نه وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالد قال دمختي اندا ما مجالد سيب د خبره کوي ته محمد بن ابي مجالد سبعتن عبد الله بن شداد وابو برده دغه دوه کسونو استعمال عبد الله الى عبد الله بن ابي اوفا تا وګوره په صدر شو دي تفصیل کړلو فقال د دوړو متل صلح تو لورشه دغه ابن ابي اوفا تاسو وکه هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اې د پیغمبر اسلام مرګري په عهد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام زمانه کې یسلفون بالخندته غنم کې به د سلام کوله سروپي مخ نیر کې به شاوت اسکل ورسته وشي به متروکي نشي کولو وقال عبد الله بن ابي اوفا ویلنا كنا نسلب مبكوال النبي تو اهل الشام سدي شام لكم تجيرون برتل النبي تو اهل الشام تل شان بات دایته خال دي عجم وغیره روم سره گاډوړ دي ناسلي گاډوړ دل کده سي خوش معلوم نه تاسو چون اصل نه گاډوړ ودونه سره کی کړي دي هغه ته به نه بیت نه شي دایو تو خالو کنه دوه د شامل کین رتللو جوار غنم بیرولو انده به خرڅولو کې سانون وکنه مزدور کار سي بل خندته په غنم کې او شعير او زبيب اند سیده ممیز ممی شو پکیل معلوم اسمو به دو سره خرڅول خستول کولو په کېل دی معلوم کې علاج المعلوم واخته پرې قلت بموتل سي اعلان کان اصله عنده الى من چوت د خبره لوړه ده سند چوت لوړه ده سره اصل وی قالوا ما كنا نساله عن ذلك یمو بنا دا خبره ته پوښتنه کوي چې اصل ده ثم بعثاني بیا د دوړو زو واستونه الى عبد الرحمن بن ابي افزا طرف ته پسل ته غنم ته پوښتنه کوي اصل ده دي خبره فقالت كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسالهم ده تپوس بننه کول سالهم حرث سدو پټیشتو عمله نشتو نه الا من کان اصل عنده دا معنا شو سیدا اصل شاید سره شتو د حکومت نه تاسو دا شاعر وړای قبل شونه خلای ماغه کې د سلام کوي دي کې شو سکور د مو غنم خاصي مختبل شته ور خرڅاو
مو ته یو سړی چې ته غنم جوړ دوه شي بیا مو ته روکا اته بری به ته ډیر کانته 1000 روپۍ مو سره خپل کړل نه دي د زمبل چونه وخت به مدي بني خاص کو دي کې چوکور نشته اصل وسري کنه اصل اندیز ما کې دل شي کنه د جوار غنم کوم شاګي د فرع شوله. وبي قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي مجالد بهذا وقال فنسلفهم سمو بسر به سلام كله في الحنطه وغنم کی والشعير پر بشو کی. وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطه والشعير والزبيب وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت تيلو کی او تيلو لكم شند زيتون ميتندي کی بما قال سيده. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا البخترية الطائية أبو البختري الطائي ابن مورد لدي دي غنمه د سيد بن فيروز قال د مخته لوندي لیکلی سره سالت ابن عباس عن السلام مودي ابن عباس ابن سلام په باره کې تاسو کو به سلام په النخل صدوان ومنو کې څنګه دی ولا میوا خلیفہ قال وی فرملو نه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل پیغمبر سم دیوانی خرڅول نور په نیمه کړه حتی یو کله منه سکله ونه شای په خوړن شي رغاټ شي غنه بعد کبه خرڅي او حتی یو کله منه سونه ششي ونه کیل کیږي سیدا اچانک بنا خلی یو کله خوړل تل شي د شمرو د کیل کول تل شيخه کله کیل یو کلو دامن وحتى يوزن اند شي توازن وشي. فقال رجل يسل سوى اي شيء څنګه واي شيء يوزن څنګه وزن کیږي. فقال فرمس رجل الى جانبه مثلا بل سړی وسراوي کنه حتى يحرز یا يحرز یا يحرز ساغد وت اندازه ولګي کنه کوم بل کاسو سراوي. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن عمرو قال بل ابو البختري سمعت ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل نشيت حديث باب السلام في النخل ما شئت بیا بودا. وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سالت بختريه دتك خالي بختريه الشي قال سالت ابن عمر عن السلام في النخل فقال نها یا نهي عن بيع النخل دیوانی خرڅول یا د میوه له خرڅول ور پرېمانه دیوانه چوک نه خرڅي خو معنی س بيع ثمر النخل د اصل کلون دی لیکلی سدیوانی ولا میوه خرڅولو نه مانه د حتی یصلح سدوانی ولا میوه غاټ شي رکاټا شي. وعن بيع الورق انداشته د سپینو زره خرڅول په تاخير سره دا مانه دي نساءن سیو طرف نور کې نیټا کې بناجزن بل طرف ته ناخت شایوي. وسالت ابن عباس عن السلم في النخل بيمنه تاسو کو په قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه سوال دونه کېل کړای شي د سې ډایرک ما خرڅوي او یا اکل منه یو نشکی کېلېږي وحتى یوزن یا وخړل شي ونه سکله کچاوي وحتى یوزن څو وزن کړای شي. وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سالت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح سپورا غټ نه شوره ما خرڅي ونها عن الورق بالذهب نساء بناجز النساء لون دي کلمه مؤخرا کنه شورستل کې بناجز من حاضر نیو ناقد ورکی. وسالت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ياكل او يوكل وحتى يوزن يوازن شيء قلت ما يوزن څنګه وزن کیږي. قال رجل عنده سلاخ بدري سره کنه حتى يحرز يحرز سو ته اندازه ولګي د دې طریقې سره بکای. باب الکفیل فی سلم کی کفیل جوړول. کفیل لکه عربو ته خالصی بیا دا چې مو پلانکای کفیل سیبو کفیل دی تیل شي سدی تو کفالت کې کفالت یو اردو له پښتو ټکا د سیری مو دي سړی کفالت کو معنا د وړو کوړ کا د پوتې شی فلور نه کانا مې شکو دي کفالت کو خرچه مرجودار شیر کو دي تا کفالت نه ال شي انده شته کفالت دي تل شي ستو پښت پنهي کوي سړی ته د مخ کی ارشي کې ویزاد ته مغه لګي چې ته خبر شي پرمن چرمن سره بیا ته مغه مخ کیږي وته خای تو ته لند وای لند ته چلی دي ته کفیل نیل شي په دې کې سلام کې انده شته کفیل وی کنه یو سړی دا تو تل سمو ته شاعر واخلا هغه ته په ټیم باندې شاینر وړلو تو سره واده کړی زره جوار برړ پلان کې ټیم باندې تو سر پسې شي د جوار ویل نه وړ ویل نه راکې چې 4 لک روپۍ دی وړي تو ته یو سړی وروته خیر د بس دوه ماتنګ او سیدا ایدی ولا زماورا په موشه اوسې پری د بازار مانس کې درنیواله د خبره نه ده په موي زماورا شه دا شی بوته تروړي دي ته کفالت بنفس یل شي کا سړی د پکوري پلانکی تاریخ ونه ته سړی د خزیرو که کوم مول د پکوري جوار غاده ته در کوندي د کفیل په سلام یل شي.
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثني قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي يهودينا پیغمبر سم دانی منی خستی بنسیات پټیم سرا ورهنه درعا له من حديد يوسفن الازغر به مغایر کړي وا. باب الرهن فی السلام سلام کې رهنه کې دول شی وسړي د ویل سره ته مو د بري غنم را ورسنه جی ور کنه نه در کولو وا سړی دب څه کوي یا د ویل سره د شاعر وکا یاري تو باندې مؤمن نشته کنه 8000 روپے خدرنه یو ډالې کنه تو ته مو یلی سره ته ته بري جی ور لري ته ترړي خمو در باندې یقین نشته د سینې چې تر نه به پامش یا زون نه پورا کوانه کې نه سکور ته چو درسي بیان راوځي ټاله کې پټيږي اند شیطان روزینه کرنا غلی کېږي سیدا بزرګ ما سي ډایرکټ شیشه ریډي خوته کې نیر نه کنه س نظیر باندې پرینوزي نه ته وته وسنه وای 7000 روپے مې در کړی جوړ در باندې ومن شونه ټیم ته را ورسای کنه خدا سي چاله کده لوش کې د کومه غنټه څه د 50000 ولا ور سراندا کې د کچې ته د شاینر رسولن د بزون ته بیا خارج کو دي تل شي راهن بیا کې دوال وسره غانا وسره کېږي. وبي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال دايش تذاكرنا عند ابراهيم نخيس سره مودا خبري وكي الرهن دي رهن په باري کې په سلف سبي سلام کې سړی څنګه بکیدا فقال حدثنا رسدمت عليك متحدث بين کړه اسود صاحب عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما داني يهودين خستي لاجل النجم پر ورتهن منه درعا من حديد په پیغمبر سره غي يهودي غوختي په غانې باندې ارتهنه چونه راکېږي سیدا رهنه چو سره غانا کېږي ارتهان من ور کېږي دوال رهن من رخصتل نه ارتهان من رخصتل. باب السلام الاجل المعلوم معلوم ابن ټی پرې بکای بس بیٹه ما بنه لګي کی و به قال ابن عباس دا خبر ابن عباس کړی دا او ابو سعید سبا کړی ولا اسودا کړی ول حسن وقال او ابن عمر سے مختی چې لا باس بالطعام الموصوف کید سی روټی د ستو بیان کړل به سعر معلوم سریټیا معلوم سعر منه ریټ الاجل المعلوم ټی معلوم ما لم يكن ذلك في زرعها د ټول شون جایز خو څو پرې نوی په داسې پاسل کې لم يبدو صلاحه سره غاټ نه د شوبه ورکی ما کوا لا باس اوره پرې پرونشته کنه مخته ته خای ما لم يكن ذلك څو پرې سنوي في زرع په داسې پاسل کې لم يبدو صلاحه څو شاعر غاټ نه شو سیدا بیا پرو کوي. وبي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلكون في الثمار سنه وثلاث ما حديث تر شو كنا فقال اسلفوا في الثمار كوير كي بكيل معلوم كيل معلوم الاجل معلوم تيم معلوم. وقال عبد الله بن وليد سبيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. وبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال دي تا محمد بن ابو المجالد خبر مختاتي رشيس ارسل ابو برده وعبد الله بن شداد عبد الرحمن بن ابي ابزا زيدي سړي ته وسونه د غدوچت عبد الرحمن بن ابزا ته اندش عبد الله بن ابي او فاته استمنو فسالتهما دورنا متپوسو عن السلف د به سلام څنګه کول شي طریقه ده فقال هغه دوړو تل سکون نصيب المغانم کله کله مت غنیمتونه ملو شول پیغمبر اسلام سره جنگونو کې مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان یتینا انبات نموت بد شامله کې ولا نبتی خلق راتلو انبات د نبتی جمع د من انبات الشام د شامله کې ولا لون د لیکلي کنه هم الزارعون پټای کورونکو تل شي سیدا فنسلبهم بالحنطه والشعير والزيت ده غشون کې موسر سلب کول الى اجل مسمى معلوم ټیمه پر الى اجل مسمى مارک ته نشیل معلوم ټیم تل شي دي کې قال قلت متل ساكن لهم زرع عند پټیو او لم يكن كنو لهم زرع پټی قال وتل ما كنا نسالهم عن ذلك مودي شنو تاسو نه کول دي کې تاسو کور ده خشای خل نه خل بس خبره خاتمه. باب السلام الى ان تنتج الناقه بیا سلام دی ټیمه پرې کول سره څو پرې مو د وخي بچای پیدا شي ان تنتج الناقه څو د وخي بچای پیدا شي بل شي. وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه جيم په جواويه زبروي رازيري یا زبریا تا پشتو جويريه زنه خله جويريه د سیانه د باسه جويريه د سیانه د جويريتنا ندو عن نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الجزور دو خون خستل جزور وخون تل شي د جزور ولا جوار ته نشي لا زړ جوار سیدا جزورونه جوړ کړي الى حبل الحبل دی ول بچی پیدا کدن د پرا الى حبل الحبل
یو بچای نه را پیدا شوه وای سامخ کې کوم بل بچای څه پیدا کیږي ماغه ټیمه پرې بیا ودیر کو بس کوم بچای د اوسې خېټه کې دا کبه بلونه پیدا شي ودسي کواله بي فنه النبي صلی الله علیه وسلم عنه پیغمبر سمنه معنا کزدا څنګه نیټی لګای ا بچای پیدا شي څه پاته لګي سور ټیم کې پیدا کیږي د سې نیټه بنه لګي یاري کله صدا فاصل پرې بل شي به شاید د کومه څه پاته کې د شي کا سراشي خو ضرب په خشي فاصله کسره نشي کې د شي وګدا شي خبره فنه النبي صلی الله علیه وسلم عنه پیغمبر سمنه معنا کسه معلومه جل کې د سیمه ورکی فسر هنا په نه پیسې بيدي تفسیر دا کړي حبل الخبر دي تل شانتون تجلناقه سوخي بچا پیدا شي ما په بدن څخه می خېټه کې اله بيد شای وکو بسم الله الرحمن الرحیم باب الشفعه فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعه دي وو کې خای شفا کول شفا څه معنا یو سړی د پرې کور نشي د پټان نشي د شان نشي د دکان نشي د اخر سوال تر باندې والا نه د سیال شي دا وال زخانه کړو په د سره وخله ځکه چې تو حق جوړیږي د سړی د پرې نشي نشي سابو به ونه تانګ پیزو تا ونه راغلوي حق به د شایوي څنګه کې لاري تو نه بیل نه تو سره به سستړلی ها پټای د نه بیل د نه لاري د بيخي هغه سړی بنه شپې نه شي کول شپه منه دی وسړی ولا شیخ استل ستوت نجدي وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه پیغمبر سم په سلا کړه شفا کول شي سړای دو کیږي په کل ما پارشي کې لم يقسم څه تقسیم یا نه شي پورا ختم نشي فاذا وقعت الحدود سکله حدونه بیل شي بندري بیل شي شي ولا بالکل ترتیب بیل شي وسوره پاتې تورو کاری ولا لیاره جدا شلون لیکلي بانت جدا شي فلا شبهه به شبهه ور باندې نشي کول باب عرض الشفعه على صاحب هدي بو کیای صدقوم سړیتونه شفاعه کول غوړ دي ته شپې پیشکش وکي عرض منه پیشکش کول قبل البيع خرڅوال نه مخکې دو څنګه قال الحكم حكم سيب يلدي اذا اذن له قبل البيع څکله یو سړی د خرڅوالي نه مخکې اجازه درکړي ته نه ز شفاعه نه کوم خا فلا شفعه له به دورسته نشي کول وقال الشابي سيبل من بيعت شفعتكم سړی ولا څکله شفاعه خالص کړه شو هو شاهد هغه خرغ مغزي کې ویلور د حاضر د خاکنه لا يغير حسرت سياينا دا معنی د لا يغير دا معنی د بدلې نشه نه بدلې ویلې رنگونه لګوي که څنګه بدلای لا يغير حسرت سياينا فلا شفعه له ته شفاعه نه ملګي دا ځکه پټای د خرڅدلو زولدین نمیږي دې پټای خرڅدلو ګلجدین ور پر خرڅوالو اوس دا څه کې د زولدین ته پکور دي ګلجدین باندې شو کی شفاعه کی دا تخپل ویل ور دی نه خبر د سره زونه پینو په زونی چکر د ناګول کړه زون ګول کې بیا پاتہ نه لګي کنه ګول کې بیا پاتہ نه لګي صحیح ده دوړ صورتونو کې پاتہ نه لګيږي نو زونی ناګول کړه سره سکیږي نه او نه د سیس د چی شراوون دي دې معنا دا شست رضی په دې باندې شوای د شیخ خارش زي نه خانه نبي ته شپانه مليږي وبي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسر عن عمر بن الشريد قال ليس وقفت على سعد بن ابي وقاص اذا سعد بن ابي وقاص بن خبر شنو فجاء المسور بن مخرمه مسور بن مخرمه روغللو په وضع يده عليه خدمه منكبيه د مو په دوه مټونو نه یو مټ باندې لاس کې دا ورته اجا برافي نه برافي عادي ټیم کې رول مولانا نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام شو ذکر د غلام فقالت يا سيد يا سعد اي سعد بن ابي وقاص ابتع مني بيتي د مولا کور واخله منخا کنه پیدار کې تولنه کور کې د دار غاټ کورتل چر دی وری بیا دا وړ ور کې دي ته بچنل شي بیت نو تل شي کوټه مټي فقال سعد والله ما افتاه ما زخدونه خنه فقال لمسور مسور تلس والله لا تبتع عنهما خم خبي خلي ويخلا فقال سعد تلس والله لا زيدك على 4000 خا سالور زرنا پوسد تنادر کوم والله لا ازيدك زياده تنادر کوم على 4000 سالور زرب در کوم خا منجمتن پکاشت به در کوم منجمتن معنا پکاشت بنه در کوم مقطعه یا پری در کوم پری سمانه ده یعنی قسطونه بدر کوم پس لیکلی کنه علی اقساط معلومات پکاشت بدر کوم قال ابو رافي تل سلکه دوتیت بها 500 دینار دو سه هم د دې باندې 1500 دینار کول شول ولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کوم دی پیغمبر علیه السلام نه خبره سن اوریدل کنه س پړوسای حقدار ده کنه س الجار احق بسقبه س پړوسای زیات حقدار ده دی شوپی سقب شوپی تل شلون سره کلی بقربه ما اعطيتك هما ب4000 سرم بچالور زره کې در کړی نو وانما اعطى بها 500 دینار مو ته خود دې باندې 500 دینار ورکول شي هغه نه ډیر زیات جوړیږي فاعطاها اياه ناغه به چکړه لیدا ابو رافي صاحب تعبیر کړل سیدا هغه دي خیالو کې سره چلو پړوسی دا
اوس نور کې نشو کېدل را کېدل. باب ای الجوار اقرب دی باب کې خای کوم پړوس ولا ډېر نږدې ده. یو داسې تو سره سړی پړوسي ده صرف دروازې ته د مخامخ ته، بل سړی داسې دروازې خوا د مخامخ ته د ته نږدې ده، یو د نه لږ لرې ده، ابل سره شو لګېدلې کور ولا ابل ته چې د پړوسي ده خو داسې ډېر نږدې پړوسي ده لکه کور در پورې خاخ ده دې کې یا پارخي صحیح ده. وابي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حوا قال حدثني علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله مو پیغمبر سم تل سيدي خدای رسول الله ان للجارين مدوا پړوسیان دی پهلا ايهما اهدي چاته زهادیا ورک شوپی کیا ته حق حاصلې کی کډر نږدې صحیح ده اندش د دوا پړوسیان مې چاته شاور کول غوړنن مې اراده د زهادیا کالوم په خلې بالې ټو بوس دوړو ته راسي نس شو کوم دیر کو قال اقربهما منك بابا کوم ته دروازه نږدې ما غته بیا ورک اقربهما منك بابا منك خزه ده کنه زکه ته منك ضمیر وروړیا